ستړی مشه نازو. نن سبا د باګرام ایربیس خبره چې دا هغه ډېره توده ده. پرون په هغې باندې بله ورځ ما چې دی نو ویلاګ کړی دی. صدر ډونالډ ټرمپ چې دی نو باګرام په هر قیمت غواړي او د طالبانو وینا دا ده چې په هېڅ قیمت یې چاته نه ورکوي. بل طرف ته ویل کېږي دا چې طالبانو کې دغومره زور نشته چې امریکې ته انکار وکړي. صرف خبره روانه ده په ریډ باندې چې امریکا یو پیسې ورکړي او طالبان بل غواړي. دا په پاکستان کې د غیر پښتنو صحافیانو یوه تجزیه ده. پرون ما کتله ناټک ناخوا چې کوم پنجابیان صحافیان دي او هغې ځان ته اتھارټي وایي په پښتنو باندې، نه دا د هغې وینا ده. د طالبانو په حواله او د باګرام په حواله زما وینا د ریکارډ کیسه ده. طالبان به چېرې هم تاریخ ته ځان مختورن نه کړي، سرونه به ورکړي، بچي به تباه کړي، ملک به چور چور کړي، خو په ازادۍ به چې دی نو سمجوته ونه کړي. یو انچ خاوره به هم چې دی هغه امریکې ته یا چاته ورنه کړي او خرڅه به یې نه کړي. طالب افغان طالب چې دی نو هغه وطن فروشه نه دی. به هر حال دا زما ذاتي خیال دی، تاسو دې سره اختلاف کولی شئ. خو سوچ مې دا کوو چې د دې باګرام ایربیس په باره کې څه بنیادي معلومات شاید تاسو سره نه وي، موقع نه وي کتلې مې دي، نو هغه درکړمه. باګرام ایربیس اهمیت د امریکایانو دپاره دومره دی چې په دې تېرو 20 کالو کې د امریکې 3 صدران چې دي هغې د باګرام ایربیس دوره کړې ده. جارج ډبلیو بوش، بارک اوباما او ډونالډ ټرمپ. دیو درې واړو امریکې صدرانو په دغه تېرو 20 کالو کې چې دی نو د باګرام دوره کړې ده. دا د دې اهمیت دی. شوروي سوویت یونین دا پوجي اډه په کال 1950 کې په پروان صوبه کې جوړه کړې وه. باګرام هوایي ډګر چې دی ایربیس چې دی نو دا د 1980 دغه کومه لسیزه چې وه نو په دغه دوران کې په افغانستان کې د شوروي پوځ موجود او دا د هغې د ټولو نه اهمه اډه وه، مرکز او ډېر زیات عملیات چې دي په هغه وخت کې شوروي هم د باګرام نه کړي دي. په 11 سپتمبر کوم د 9/11 خبره کوم د دهشتګردۍ 9/11 نه پس چې د دهشتګردۍ خلاف د جنگ اعلان امریکې وکړو. امریکې فوجونه په دسمبر 2001 کې راغلل، نو هغې هم د باګرام په دې ایربیس باندې قابض شو. خوشا 20 کاله د القاعدې او د طالبانو خلاف چې کوم جنگ امریکایانو یا نیټو کړی دی نو په هغې کې د باګرام ایربیس خصوصي اهمیت و. په 70 مربع کیلومیټر باندې پروت باګرام ایربیس چې دی نو په هغې کې د 10,000 نه د زیاتو پوځیانو دپاره د هغې پناهګاهانې او د هغې هغه بیرکس چې دی نو موجود دي. 70 مربع کیلومیټر رقبه ده د باګرام ایربیس. د 10,000 پوځیانو د رهایش د اوسېدو او د هغې د بارکونو چې دی نو په دې کې بندوبست دی. ډونالډ ټرمپ وینا ده چې په باګرام ایربیس کې 2 چې دی نو رنویز دي او یوه رنوی چې دا هغه 2.5 کیلومیټره اوږده ده. دا رنوی چې دی نو دا د ډېر مضبوطه کنکریټ نه جوړې دي او د دې پیړوالی چې دی هغه 2 میټره دی. مضبوط کنکریټ دی او 2 میټره چې دی نو د دې پیړوالی دی. دا خو عام معلوماتو د باګرام ایربیس په حواله باندې او د ما په تېر ویلاګ کې د دې په اهمیت او په افادیت باندې چې دی خبره شوې ده. خو په هر حال باګرام ایربیس لګیا دی په دې منطقه کې د روس، د چین، د پاکستان، د ایران، په ذات خود د افغانستان، د هندوستان، د اروپا دپاره، د ټولې دنیا دپاره باګرام هوایي ډګر چې دی هغه یو ډېر اهمیت اختیار کړی دی. امریکایان به دا په هر صورت اخلي او که د طالبانو او د امریکې جوړه نه کېږي نو دا طالبانو د موجوده حکومت په ضد به
یو خانه جنگي یو انتشار امریکایان او دغه پلویان خامخا جوړي او د هغې دپاره بین الاقوامي طور چې کوم قوانین دي د هغه جواز موجود دي د زنانو حقوق تعلیم نورې داسې خبرې ګو چې په دنیا کې دا ګپ دی امریکې یا دغه اروپا چېرته د جمهوریت او د بشري حقونو خیال ساتلی دی خو چې چېرته هغې د چا په مرعلاج دي نو دا اوزار بیا استعمالي نو نړۍ چې دا یا عالمي قوتونه چې دي نو هغې ته چې کومه بانه پکار ده په افغانستان کې د مداخلت نو هغه موجود ده او بیا په افغانستان کې څنګه چې زما دا خیال دی چې هغلته خلک هم شته پرچم هم شته افغان ملت هم شته نیغ په نیغه د سوشلیزم کمیونیزم نه متاثره خلک هم شته بیخي قوم پرست هم شته جمهوریت نواز هم شته د شلو کالو د امریکې د حکومت ادارې چې کوم پوش پولیس جوړو نو طالبان یقینا چې حکومت کوي په افغانستان کې خو طالبان په هغه شکل کې د افغانستان نماینده قوت نه دی طالبان به یو 15% جوړیږي 95% خلک چې دي افغان ولس هغه د طالبانو خلاف دي دغه ولس په یو سیاسي طور به د دې راپاسون کېږي یو انتشار خانه جنګي به جوړیږي او بیا به چې دی نو امریکا او نیټو به خاص کر بیا د یوکرین د روس په حواله د پاکستان له د سعودي عرب سره د دفاعي چې کوم هغه کړی دی د معاهده کړی د هغې سزا او د چین په مره باندې غلي کېدو له به امریکا او نیټو خامخا افغانستان ته راځي او خانه جنګي چې دي جوړېږي نو که سیاسي مقاصد نه اچېږي خو کم سے کم دغه پوځي هغه چې دی راتګ چې دی د هغې دپاره به یو لار جوړېږي اجازه غواړم الله